قرآن مجید ما منلی دی، زه د الله تعالی په دغه سکیم کې شاملیږم. الله سبحانه وتعالی وایي زما سکیم دا دی چې زه د انسانیت د تیارو نه روباسم نور طرف ته راولم. نو اوس قرآن مجید خو موږ منلی دی، امت مسلمه پښتنو او امت مسلمه په عمومي طور سره دا خو منلی دی. ولې چې کم دی نو امن نشته، چین نشته، سکون نشته؟ څه مسله ده؟ په دې سوال زه په خپله نه یم پوهې. غور وکړې، کالجونه ځای په ځای جوړیږي، یونیورسټۍ ځای په ځای جوړیږي. صرف په مدارس په زه تنقید نه کوم، سکولونه هم جوړیږي، مدارس هم جوړیږي، جوماتونه هم په کوڅه دي او مدرسین هم پکې لګیا دي. څه مسله ده؟ کوم ځای کې غلطي کیږي؟ کوم ځای کې غلطي کیږي چې دغه ظلمت نه موږ نه روزو، دغه تیارو نه موږ نه روزو؟ غلطي چېرته کیږي؟ زه هم بیا نه یم پوهې. خو د دې سوال مقصد دا دی چې موږ غور وکړو. صرف خبرې کول نه دي چې زه خبرې وکړم تاسو سر وخوځوئ او به سبحان الله او بسم الله خبره ختمه شي. نه، غور به کوو، ځکه چې دا محققین علما وایي او فقها دا وایي چې د مسایلو حل په غور و فکر کې دی، په تدبر کې دی. څه مسله ده؟ قرآن کې خو څه مسله نشته. روزانه تاسو وګورئ مدارس څه کمې شته؟ جواب راله راکړئ. شته څه کمې؟ نشته. د سکولونو څه کمې شته؟ د یونیورسټو څه کمې شته؟ د پروفیسرانو څه کمې شته؟ د مفتیانو څه کمې شته؟ د علماء کرامو څه کمې شته؟ د فرقوم څه کمې نشته؟ د هر یو څیز ښه ډېر دی. نو څه مسله ده؟ زه پې پخپله نه یم پوهې، ما ته پته نه لګي چې دا څه مسله ده چې هغه تبدیلي نور طرف ته موږ نه راځو. تاسو وګورئ، دشمني کول ظلمت دی، تیاري دي. مطلب کفر کول تیاري دي، شرک کول تیاري دي، بدخویه ځان ساتل دا تیاري دي، ګاونډي له خپل حق نه ورکول دا تیاري دي، یو پښتون قام له خپل حق نه ورکول دام تیاري دي، خپل ځان نه پېژندل دام تیاري دي. نو درسونه کیږي، هر طرف ته شروع دي. ولې په دې پښتون سماج کې او په امت مسلمه کې ایز ا هول تبدیلي نه راځي؟ دا یو غټ سوال دی، غټ کوېسچن مارک دی. باید چې په دې باندې غور وکړي شي. آیا دا وجه ده چې هر مسلک، هر فرقه، زه خپل دلته عقاید بیانوم، ما څه سیټ جوړ کړی دی، وحید بایي هم څه سیټ جوړ کړی دی، رؤف بایي هم څه سیټ جوړ کړی، آیا موږ ټول زور هغې له ورکړی دی؟ دا وجه کیدی شي، کیدی شي، کیدی نه شي. تاسو پرې سوچ وکړئ، غور پرې وکړئ. نو دا څه مسله ده لکه چې موږ کې تبدیلي نه راځي؟ آیا موږ دام وجه کیدی شي چې صرف موږ هغه مسلک کې چې کوم سیټ موږ جوړ کړی صرف هغې له اهمیت ورکړی، هغه هم خپله مسله ګرځولې ده چې کوم ځای کې د هغې خلاف خبره راځي نو موږ چې کوم دي نو رایخیږو؟ آیا موږ اخلاقیات خپله مسله جوړه کړې ده؟ الا زموږ چې کومې ذمهدارۍ دي دا خپله مسله موږ جوړه کړې چې دا موږ خپله مسله وګرځو چې یاره زما باندې څه حقونه دي او دا پوره کول غواړي. ما نن په سکول کې استادانو سره دا خبره کوله چې دې مثال داسې دی، قرآن ما منلی دی، قرآن باره کې الله پاک و چې دې کې دا کرنټ شته، دا به تاره تیارونه روباسي، نبي علیه السلام دا کار کړی دی. نو اوس د وابډا بجلي ما خپل کور ته راوستی ده، ما پسې بل هم راځي او زه پې ښه شور یم، ما دستخط کړی دی او وابډا بجلي ما منلې ده، بجلي ما ته راغلې ده. اوس څه وجه ده چې زما په کور کې بلب کار نه کوي؟ سوال پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ وابډې بجلي خو هغوی راغلل، هغوی ټیک ته الکټریکل انجینیرز هغوی راغله وي چې دا بجلي صحیح ده. اوس بلب نه لګي، ولې نه لګي؟ فرج هم کار نه کوي. نو امت مسلمه موږ دومره غټه دعوه کړې چې قرآن ما منلی دی، نو بیا زما په کور کې دا بلب ولې نه لګي؟ زما په کور کې دا چې کوم اے سی ما لګولی دا هم پې کار نه کوي او بجلي هم صحیح ده، بجلي هم صحیح ده، پورا را روانه ده، 240 ته 200 وټ ایور 242 243 هغه ټیک را روانه ده. ولې بلب کار نه کوي؟ آیا څه کنیکشن کې څه مسله ده؟ څه مسله ده؟ لکه ستا هغه وابډۍ والا راباندې بنده کړې م نه ده، قرآن پروت دی، دقه رنګ قرآن ما منلی دی، قرآن پروت دی. ولې زما په خویو بیو کې فرق نه راځي؟ ټول عمر به زه قیسې کوم، ټول عمر به زه چې کوم دی نو د خپل به دا چل دی او هغه چل دی، زه څه شم؟ لکه ما څه کړي ټول عمر به زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریفونه کوم، بېشکه کوه، دې کې څه شک نشته. د ستورو کو ته ډېر تعریف کې، ستوري هم ستوري دي، نور هم نور دی، دغه ټول صحابه کرام زموږ دپاره دا دي. زه او تاسو څه شي یو؟ موږ څه کړي دي؟ آیا غیر مسلم چې دا قرآن بند کړي، آیا زموږ ته چې وګوري نو آیا دا اسلام طرف ته سم خیال دی راځي به؟ موږ خو د خپل ملګري نه ډډه کوو، د خپل رور نه ډډه کوو چې نه دی به مې خراب کړي. زه پې پخپله نه یم پوه چې دا څه مسله ده چې مسلمان په دې زوم کې مبتلا دی چې مړه بس لا اله الا الله مې چا ورته دا کیدي شي دا ویلي چې بس لا اله الا الله مې ویلې دی ایاما معدودات به یو څو ورځې غوپې به ووامه، بیا دا مې یو وجه کیدي شي. زه پې کنفرم نه یم، تاسو پې لږ سوچ وکړئ چې دا مسله خو نه ده چې زه اوس رؤف ته ووایم چې هلکه بلکل ټک د دنیا مه کوه او زه یم که زه په پرچه کې په امتحان کې زه باندې ډیوټي کوم، څه خیال دی به کار وکړي؟ بیا کار نه کوي، دا هم کیدی شي او مسله کیدی شي چې دي شي موږ ته چا دا پټې خولي چې مړه بس د الله د عذاب نه به زه خلاص کړم، دا هم یو وجه کیدی شي. خو بار بار دا خبره کوم کنفرم نه ده، تاسو پې سوچ وکړئ چې دا څه مسله ده.